Rasulullah sallam got a great job with slow process and great job with the speedy process. Ibrahim alayhi salam speedy process استعمالاو. Ibrahim alayhi salam سره سو الته کې مخامخ څه چلے بوت خانه دا پای کې بوتان دین څه چلو سره کو دا تاسو ویسے پسې راو سره وړو ماته کړل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې دغه چې د کعبه پای کې بوتان نه دي 300 کې 360 نو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای ردی چې په دې پسې لوړ راغسته چې ځان سره حضرت عمر سره ملګری کړی وي چې کله هغه اسلام راوړ چې لاول خدا دغه کو خالی کو هغه دا پروسس اډاپټ نکو بلکې هغه د خلقو تسوي مالکم تاسو له څه شوي دي تاسو د خدای نه علاوه ته ولې کوئ امن یجیب المضطر اذا دعاه دا څوک د چې سوالونه قبلې دا څوک د چې مړي ژوندې کوي دا خبرې کوي چې خلقو په ذهن کې توحید کینی نو ټول په توحید زور ورکو وی په دې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چانس زو لکه مثال په تور دا چانس مو چې هغه دا اډاپټ کړی وي دا عرب نه دي دا ګور ډیر ایزی څوک چې حج لته هغه لیدلی خو صحیح په مذهب نه پوهه تاسو په څه پوهه ده په عربو کې درې ایریاز دي یو ته حجاز وي یو ته تهامه وي او یو ته نجد وي خو دا غدرې وړه خشک علاقې وي په دې کې ښه علاقې چې وي هغه یمنو او ښه علاقه پکې شامو نو یو ته روم اغستیو ابل ته ایران اغستیو د ایران د غلطو نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پدې دا تحریک شروع کړی وي چې راځي د ایران نه او دغه خپل ازمکه واپس الو جدا د بلوچستان د بیلې چې د بلوچستان لیبریشن فرنٹ جدي سه بو سره فرنٹ والا ملګری شو کنه چې خزانه خو په شام کې دي او خزانه خو په ایران کې دي او موږ په دې وچ ازمکه کې ناسو نو گویا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید په ځای دا بل خبره کړې وي نو دوره بنو کړې د لکه دا چو کړې ځکه چې په دې کې به سره څوک سرپیره ملګری شو چې زی چیزو چلته دا والو لکه څنګه چې مونږ وایو چې زی د پښتنو نخپل حق والو ماجر وای او زی چې د ماجرو نخپل حق والو پښتانه وای او زی چې د پنجاب نخپل حق والو ډیر چې خلک د ملګری کیږي نه نو دا ولې د قومیت هغه ناری نو دیم لګول شو خدای ونه لګوله او بل دام ناره لګولې شو چیرې دلته کې دغه دې ته وی ایشوز دي په غزه کې غټ ایشوز وو غلامی و پکې کوم غټ ګناونه چو یو بدکاری و زنا نکاح چو هغه کوم حضرت عائشہ به چې دغه کوم مثال ورکړی دی هغه تفصیل یو پکې دا چې یو سړی په خپل یو خزه په خپل کور جنډه لګولې و ارڅوک چې براتلا به سره میلاوي دو بیا د هغه خو چې پچای ورړاو دا بچي بیا به قافیه شناس راتو او هغه به چې دا چا بچی دی یو دا طریقه وا او یو دا طریقه وا چې خاون به خپل قضیه ته وي چې کله تا کنسپشن وشي پریګننسي وشي نو وروسته بیا خبرې کو پردي سړی به ول راوستل دا قانوني و دا چل ان دا غیر قانوني نو د زنا خلاف به پرز کې اکشن شروع کړو چې راځي چې د ملک د زنا نه خلاص کو ټول په هغه د سوته وي سنگلی شو ابل ورځ یو خبر راغی چې زمونږ د فوجي افسر په دغه باندې پاکستان کې ټیک ټاکرز خلاف اکشن علي دا کم چې ټیک ټاکر دغه دي او بل په پاکستان کې د جواری خلاف دا انډیویژوال اکشن چې تاله دا عارضی ځکه دا لږ وخت پورې دا به ته کنټرول کې خدا به بیا راځي ځکه تا خلقو ذهنونه او عقیدې نه دي بدل کړي ته ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منیز ورسو د خلقو ذهنونه بدلول دا غي نه کې د توحید هغه دغه بیچ کې خودو او د شرک هغه شی ته لړکاو یو توحید کړو دویم نمبر کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو هغه دا چې هیومن ویلیوز ګورای په جوب دغه کې مګه کې منځونه او د سونه نو تاسو پته مونږ کله فرض شو په معراج کې او د معراج نه لګي ورځ په رسول الله هجرت کړي لري نو ته وایې چې د مکه په اخیری ورځو کې مونږ راغې نو دا وړومبه ورځ په ستې راولي رښتیا به وایي دروغ بنوي عدل بکوي دا چې عدل بکوي انصاف بکوي دا ټول خبرې په قران کې چې په ځای رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم د یتیم سره به ظلم نه کوي نو دې ته ویل شي هیومن ویلیوز نو کو فرض کا ډیر حالت خرابي او ستا خبره سو وګ نګدي نو ته بیا رښتیا او ټول خلق ملګری د خله د حدا پورې د انصاف ارسوک ملګری د امانت ارسوک ملګری نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امانت پرشتینی او په دغه باندې په عدل او په انصاف زور ورکو دا دویم اکشنو دریم نمبر دا چې هیومن سرویسز د خلقو امداد کول دا سال خدمت چې دی دا د خلقو امداد دی نو دا امداد د سیکانو هم ته کې ګوردواري ته بم ځان رسې تی ته بنه ګوري چې دا مسلمان دی کو کافر دی نو په انډیا کې چې جماعت اسلامي د کورونا کم خدمت کړو نه مودي و تاریان شو
هغې خپلې وینې ورکول پکې وو نه هغه وینې ورکولې نو دغه شانتې ته وه پکې بیا دا نه کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیومن سروسز دومره کړي وو چې حضرت خدیجې به چې کله هغه باندې وحی راله نو هغې ورته وویې چې دا ته چې څومره هیومن سروسز کې انک لتصل الرحمه وتحمل الکله وتکسب المعدوم دا ټول هیومن سروسز دي چې د کومو کسانو اسره نه ته د هغو اسره چې کوم سړی غریب وي هغه له ته ځان رسې چې کوم سړی په مصیبت وي هغه سره د مصیبت کې حصه اخلي او چې د خلقو بوجونه په خپل سر باندې اچي او د میلمه عزت کې او صله رحمي کې نو دا شو که نه نو ګوره که نور کار نه نو ته دې له زور ورکړه او څلورمه خبره چې یې کړې وه د مکه کې هغه دا چې برننګ ایشو چې کوم شي باندې خلک ډېر خفه وو هغه یې ایکسپلایټ کړی و لکه مثال په طور غلامي ډېره وه په مکه کې ټول خلق اکثر غلامانو نو د غلامۍ خلاف مختلف قسم له کارونه وکړل او بلال د غلامۍ نه آزاد کو او زید ابن حارثه هغه د غلامۍ نه آزاد کو او دغه رنګې چې څومره د غلامۍ هغه چې خبره به یې کوله نو به یې چې ستا توبه بالو قبلیږي چې غلام آزاد کې نو غلام آزادولو په هغې او بل په هغې کې ژوندی ماشومان یې ښخولو نو هغه واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت نو تا ته ویلې چې اوس چې دی لکه حافظ نعیم صاحب څه شی راغستی و آی پی پی نو آی پی پی کې څه د بجلی بیل به موږ ورکاوه او بل چاله تو بجلی به موږ نه استعمال کړې دې ته هیومن ایشوز وایي چې دا برننګ ایشو وه نو هغه چې کله هغه وکړه هغه پکې الحمدلله کافي حده پورې کامیاب شو که څوک یې منې که نه مني خو دا ستا ذمهواري ده چې ډېر ظلم یو ځای کېږي یو شی ډرس کولی شي نو د رسول الله وسلم د دغې خبرې نه چې کله هغه به ژوندی لوڼه یو سړی ښخوي اوس هم په بلوچستان کې یو سردار وي موږ خو اوس هم ښخو نو زمونږ اوس نن سبا د برننګ ایشو څه ده هغه دا چې ظلم ډېر زیات دی چې څومره غټان دي د کچانو سره ظلم کوي چې رچا حکومت یې هغه حزب اختلاف سره ظلم کوي هغه هر قسم له حکومت چې کو مخکنی حکومت او کو اوسنی حکومت او په عدالتونو کې انصاف نشته نو د هرې زمانې خپل یو هیومن ایشو یو برننګ ایشو یې ما تاسو ته څلور خبرې وکړې چې حکومتي زندګي یو توحید نمبر 2 د خلقو سروسز نمبر 3 د خلقو ویلیوز یعنې رښتیا او عدل او انصاف دا بڑاول او نمبر 4 کومه خبره چې په لکه اوس دلته په سواړې کې غټه عامه د څه شي خبره ده د اجړاګانو ده چې خلقو ته خطره ده ټول خلق ته تنګ دی دې ته وایي که نه برننګ ایشو چې تا هغه ډریس کې په هغې باندې مخې ته لاړ شي دا وان لکم فی رسول الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة اوس مدني زندګۍ ته چې راشي نو که ته مدني زندګۍ ته لاړې نو په مدني زندګۍ موږ له کله راغلی کله چې زمونږ هغه د MMA په صوبه کې حکومت راغی نو ته به بیا ستا اختیار راغی چې کله ستا اختیار راغی نو بیا پکار ده چې ته لکه اوس هغه مدني زندګۍ والا سیرت پای کې هم 4 کارونه او 4 کارونه لومبنی کار دا چې قوم ته د امت تصور ورکو دا د امت تصور ما د مشرف نه په خپله راوړېدلی وی اریزم ما په دې خلک ډېر خفه کېږي چې ته د امت تصور راولې که ته پټان تصور راولې چې موږ پښتانه یو خلک دې ملګري دي که ته وایې چې موږ جاګ پنجابي جاګ نو خلک دې ملګري دي که ته وایې سب سے پہلے پاکستان که ته وایې خو رسول الله سلم دا نه کړي هغه د امت تصور ورکو د امت تصور د رسول الله سلم نه مخکې نه وروسته نه اخوانکم اخوت ورواله دا د عربی ټکی دی دا د قرآن او د حدیث دی بل چا سره ډوشتی نه نو هغه دا چې پوخا خو دا چې دې دیوال نه اخوئ لکه موږ وایو چې د کړپې د کنډو نه اخی دا جو ستاسو ګروپ دی چې دی خویند دا موږ یو خو هغې وی چې نه چې کلمې ویلي نو کو ارزه دا زما رور دی او هغه په بدر کې ثابته کړه نو څه چلو یو رور د بل رور سره جنګ کوو نو وایي چې عقیل د رسول الله سلم تره راځي که نه د ابو طالب زوی د ابو طالب زوی دی عقیل نو تره زوی شو نو عقیل یو طرف ته دی او حمزه بل طرف ته دی حمزه رضی الله عنه دې طرف ته دی مصعب ابن عمر دې طرف ته دی هغه رور هغې طرف ته دی حضرت عمر فاروق دې طرف ته دی او د هغه خپل ماما هغې طرف ته دی او بکر صدیق دې طرف ته دی او زوی عبدالرحمن هغې طرف ته عبدالرحمن ورته ووی باباجي مخې له راغلی وې توره مې د باندې سمه شوې وه خو ما وی چې پلار مې دی هغه بچیه که ته راغلی وې نو ما نه پرېښودې دې ته امت وایي چې کلمه ویلي کو تورې که سپینې چې په تکلیف یې خلک موږ ته وایي که نه مړه وایي ته خپل کلي غم نه کوې او ته د څه شي غم اخیستی د فلسطین غم اخیستی وایي زه د فلسطین غم اخیستی یم ځکه چې فلسطین امت دی نو هغه یو سړي ما ته وی موږ د خپلو وږي ماړه کو بیت المقدس نو بیت المقدس د پلار هم دی مور دیم ده
یو سړي پلار امور ته تکلیف وي نو هغه بیا بل چاته به نه رسي نو بیت المقدس خو زمونږ اصل جومات دی د حرم نه پس خو هغه جومات دی د بیت المقدس باندې غمجن یم زه نو ته ما سره په دې دا مه کوه چې دلته کې پلاني کور ورته شو د دې غم نه کوې دغه ځای دیوال ورته شو دا د بیت المقدس مقابله نشي کولی نو مدني زندګۍ لومبنی ټکی سره امت تصور چې د امت فردي نو که هغه په میانمار کې او که هغه په سریلنکا کې خو چې د